أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سپارہ آیات نمبر 25 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دین مخکې آیاتونو کې د دوو ډلو ذکر وشو چې یوه ډله د مسلمانانو او بله ډله د کافرانو وه. بیا په هغې کې د هغې د مخاصمت او د هغې د جګړې ذکر وشو چې دا دواړه اپس کې د یو بل سره اختلاف کوي د الله رب العزت په ذات کې، د الله په دین کې، په دین اسلام کې. اوس د هغې ډلو د کافرانو د یوې خاص ډلې د کافرانو د یوې ډلې یو خاص صورت او یو قبیح کار چې کوم دی آیات کې ذکر کیږي چې دا کافرانو نه بعضو داسې وکړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی احرامونه وتړل د عمرې د پاره روان شو. کافران مشرکین مکه پسې راووتل او ورته وی تاسو به حرم شریف ته نه داخلېږئ. نو د حرم شریف د دخول د داخلېدو نه د مسلمانان منع کړل او حال دا دی چې دا حرم شریف د ټولو مسلمانانو په شریکه باندې دی، دا وقف دی. په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې کومو ځایونه د حج سره تعلق ساتي، یعنی حرم پاک شریف، ټول حرم شریف، دغه رنګې مزدلفه شوله، منا شوله، نو دا ځایونه چې کوم دي، کوم چې د افعال حج سره تعلق ساتي، کوم ځایونو کې چې افعال د حج ادا کیږي، نو دی باندې د ټول امت اتفاق دی چې دا د هیڅ چا نه دی او دا د ټولو مسلمانانو برابر دی. دې کې د هر مسلمان حق دی چې هر مسلمان کوم ځای کې پاتې کېږي هلته پاتې کېدلی شي. نو دا ځایونه د چا ملکیت نشي ګرځېدلی. کم ځایونو کې چې افعال حج ادا کیږي، کو منا ده، کو مزدلفه ده، کو دغه رنګې چې کوم دی د صفا مروه په منځ کې دغه د سعی دغه میدان چې کوم دی دغه دی حرم شریف دی. نو دا ټول نه خرڅېږي، نه څوک خپل ذاتي ملکیت ګرځولی شي، نه څوک داسې ویلی شي بل چاته چې یاره ته به دې ځای ته نه راځي. د ټولو مسلمانانو برابر حق دی په دې کې. دا خرڅېږي هم نه، دا ځایونه څوک کرایه باندې هم نشي ورکولی. په دې باندې د ټول امت اتفاق دی، د ټولو فقهاو په دې باندې اتفاق دی. البته د مکې مکرمې عام کورونه چې کوم دي، نو په دې کې هم د بعضو مذهب دا دی چې دا هم نشي خرڅولی څوک، خو راجح او د بعضې مذهب پکې دا د بعضې امامانو، د بعضې فقهاو چې هغوی وینه عام د مکې مکرمې کورونه دا خرڅولی شي او دا د یو سړي ملکیت جوړېدلی شي. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په دې کې دوه قوله منقول دي. یو قول دا دی چې د مکې مکرمې عام کورونه هم نشي خرڅولی، او دویم قول دا دی چې د مکې مکرمې عام کورونه دا خرڅولی شي، او فتوا هم په دې قول باندې ده. دا قول راجح هم دی چې کوم ځایونه د افعال حج دپاره مقرر دي دا خو نشي خرڅولی بالاتفاق، خو عام د مکې مکرمې کورونه او د مکې مکرمې عامه ځمکه نو دا خرڅولی شي او دا د یو سړي ملکیت جوړېدی شي. ځکه چې په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه چې کوم دی دغه د صفوان بن امیه، حضرت عمر رضی الله عنه د صفوان بن امیه کور دی واغستو په پیسو باندې او د مجرمانو دپاره قیدخانه جیل جوړ کړو. نو دا په دې باندې دلیل دی چې د عام مسلمانانو کورونه یا د مکې مکرمې عام کورونه دا د خلکو ملکیت جوړېدلی شي، خلک یې په کرایه باندې هم ورکولی شي، خلک یې خرڅولی هم شي.
خو چې کوم ځایونه د حج سره تعلق ساتي افعال د حج به ادا کیږي نو دا د ټولو په نسبت باندې مسلمه او متفقه خبره ده چې دا څوک نه خرڅولی شي نه څوک د دې ځای نه څوک منع کولی شي. نو دې کافرانو دغه یو قبیح کار کړی هغه په دې آیات کې ورته اشاره شوې ده چې دا ظالمان د اسلام نه خلک منع کوي او مسلمانان د مسجد حرام نه چې کوم دی منع کړي او حال دا دی چې په مسجد حرام کې د مکې مکرمې چې کوم حرم دی نو په دې کې کو یو سړی ګناه کوي دا ګناه ورله ډبل لیکل کېږي. عام قانون دا دی عام چې انسان کله د نیکی اراده وکړي اراده الله رب العزت د د نیکی لیکي د دې نیکی ثواب ورله ورکړي. اگر کو دا نیکی کړي نه وي یو سړی د مونځ اراده وکړي مونځ اعلان نه دی کړی د نیکی ولیکل شوه خو که یو سړی د ګناه اراده وکړي که نه ګناه لا کړی نه دی نو الله تعالی دې په دغه ګناه باندې نه رانیسي او دغه ګناه د دې نه لیکل کېږي. خو د حرم شریف دا خصوصیت دی چې په حرم شریف کې یو سړی د ګناه پخه اراده وکړي نو د ګناه اراده ورله لیکل کېږي. نو هلته کې دې ظالمانو یو خو کفر او شرک یې کو او د کفر شرک سره بله دا غټ غلط کار وکړو او لویه ګناه وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د عمرې نه منع کړل او عمرې ته او حرم شریف ته دې پرې نه ښودل. نو الله تعالی په دې کې دا دغې ډلې دغه قبیح کار طرف ته اشاره کړله. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران دي ویصدون او دوی منع کوي خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه یعنی دا ظالمان په خپل هم ګمراه دي او خلق د اسلام نه بېلارې کي اسلام طرف ته خلق نه پرېږدي. ویصدون او دوی منع کوي خلقو لره عن سبیل الله د لارې د الله نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه چې مونږ ګرځولې دی هغې لره للناس د ټولو خلکو دپاره سواء برابر دی العاکف اوسیدونکي فیه په دې کې والباد او مسافر یعنی د بهر نه راتلونکي مسافر او په دې کې اوسیدونکي دا دواړه برابر دي. څنګه چې په دې کې یو کس اوسیږي حرم شریف ته داخلېدو حق ورته شته دی هلته کې د ګرځېدو حق ورته شته دی دغه رنګې کم افعال چې د حج دي د دغې پوره کولو حق ورته شته دی او که یو سړی د بار نه راغلی دی نو هغه ته هم دا حق حاصل دی چې هر ځای ته په دغې ځایونو کې ځي دی ورته تللی شي ځکه دا د ټولو مسلمانانو مشترکه ځایونه دي. للناس د ټولو خلکو دپاره سواء برابر دي العاکف د اوسیدونکي فیه پدې کې والباد او د بهر نه راتلونکي مسافر دا دواړه یو شان دي حقدار دي پدې کې ومن یرد او هغه څوک چې اراده وکړي فیه پدې کې بالحاد د الحاد د کوږوالي اراده وکړي بظلم په ظلم سره. الحاد د دې لغوي معنی ده کږېدل. مجاهد رحمت الله علیه وی د دې الحاد نه مراد کفر او شرک مراد دی شرک دی مراد دی او دغه رنګ نور مفسرین ویلي دي چې د دې عامه معنی دا ده چې د هرې ګناه ته چې کوم دی الحاد ویلی شي هره ګناه ته چې کوم دی مراد کېدلی شي. تر دې پورې لیکلي دي چې یو سړی خپل خادم ته غصه شي او رد بد ورته ووایي نو دا هم یو قسم الحاد دی. ومن یرد او هغه څوک چې اراده وکړي فیه په دې کې بالحاد په ګناه سره بظلم او په ظلم سره ګناه هم کوي او د دې ګناه سره لویه خبره دا ده چې ظلم هم کوي. ظلم نه مراد دلته کې شرک دی او ټول مشرکین وکړه ان الشرک لظلم عظیم بېشکه شرک د ټولو نه لوی ظلم دی. نو شرک دی ظلم ویلی دي نو دی په ظلم هم کو د ظلم سره دا غټه ګناه وکړه چې مسلمانان د عمرې کولو نه منع کړل. نو الله څه فرمایي نذقه مونږ به وسکو د ته من عذاب علیم د عذاب دردناک نه عذاب دردناک پورته وسکو. څوک چې د حرم شریف نه خلق منع کوي څوک چې د اسلام نه خلق منع کوي نو دې خلکو ته الله تعالی یون به عذاب وسکو. بس ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران دي ويصدون او دوی منګي خلق لرا عن سبيل الله د لارې د الله نه یعنی د اسلام نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه
الذي هغه مسجد حرام جعلناه چې مونږ ګرځولې دی هغې لره مونږ جوړ کړی دی هغې لره للناس د ټولو خلکو دپاره سواء برابر دی العاکف اوسیدونکي فیه په دې کې والباد او د بهر نه راتلونکي مسافر دا دواړه پکې برابر دي د دواړو پکې یو شانتې حق دی ومن یرد او هغه څوک چې اراده وکړي فیه په دې کې یعنې په دې حرم شریف کې بالحاد په ګناه سره بظلم او په ظلم سره نذقه نو موږ به اوسګو هغه ته من عذاب علیم د عذاب دردناک نه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين